اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې یاره شهسوار یو میسج ریکارډ کړو، هغه ما وکتو، خدای شته ډېر زیات خفه شوم. هغې وجه دا ده ګوره الله پاک په تا باندې ډېر رحم کړو، الله پاک دې په هر سړي باندې رحم وکړي. شهسوار وایي چې یاره زه دې خپل پیډ له بیا واپس راځم، ګانې به یم او سندرې به وایم او ګډېږم به. ګوره الله پاک په تا باندې خصوصي رحم کړو. که ستا چا تپوس نه دی کړی، ستا خپه ماته ده، ستا لاس مات دی، ته مړې، یاره ته بیمارې، تا له څه چل دی، دا خو ستا د الله سره یو خپله رابطه وه. ته خو د الله دپاره تللی، ته د انسان دپاره تللی، زما دپاره تللی، د بل دپاره تللی. دا ګوره دا داسې نه ده. ګوره چې الله پاک تا ته په هر شی دی که څه دی، زه خو پوهېږم نو. ګوره یوه خبره زما واوره، شهسوار چې کوم میسج ورکړی دی ډېر غلط میسج دې ورکړی دی. ګوره د الله سره دې رابطه وه. ګوره الله د باندې ډېر ښکلی رحم کړی. 2 کاله د الله پاک لپاره ته ما مطلب دا دی په تطبیق کې او په دې کې تېر کړل. که دا ټول ژوند تېر کې هم د په الله باندې ستاسې احسان نشته. او که دا ګوره یوه خبره کوم، ډېره غلطه خبره دې کړې، دا به تا د سره په فیسبوک باندې یا په دې باندې د چا سره شیر کوله. دا خو د الله دپاره ته تللی او مطلب دا دی الله پاک به ستا ښه مدد کوي. انسان نه څه غواړي، د انسان نه لکه څه غواړي. انسان تا له څه چل وکړي، روپۍ دله درکړي، تا له بنګله والي، تا له موټر والي، څه چل دا د الله نه ولې نه غواړي چې یاره یو کس زما تپوس ونه کړو، یو کس زما تپوس ونه کړو. ته چې دی د الله په دې لار کې تلې، تا د دې خلکو نه تپوس کړو چې یاره زه دې ته لاړ شم او که لاړ نه شم. دا خو الله پاک په تا باندې خصوصي رحم کړو. د هغې ګډاګانو نه یې راوښکي، د هغې ګانو نه یې راوښکي، د هغې نه یې راوښکي او الله پاک په خپل لار کې قبول کړي. اوس ته هغه خپل محنت او خپل هر څه چې دی نو هغه په سیند باندې لاوکې. لکه دا خو ښه خبره نه ده. ګوره دا د الله سره ستا خپله یو رابطه ده. که ته ځان له ښه کار وکړې، ستا به په کار راشي. په دغه قبر سوچ وکړه. دا نه ده چې اوس ته راځې او باجو دوکړو ته به کښېنې او مطلب دا دی بیا په ډرامو کې ګډېږي او په فلمونو کې به ګډېږي او شرابونه به څښې او مطلب دا دی چې قسمه قسم حرکتونه به کوې. زما خو د تفریح مشوره دا ده چې الله پاک په ستا ثواب کوي. که داسې صحیح یا مطلب دا دی په تاسې بیماري راغلي یا څه نور څه داسې دغې، نو تاسو ما ته ویلی شئ. الله پاک په ستا مدد کوي. انسان ته ګوره او مدد ته ګوره. څه چې کوي الله یې کوي. نه په تا باندې بیماري شته، نه په تا باندې داسې صحافت راغلی دی، نه په تا باندې بل څه داسې راغلي دي. او نه ښه نه ګوره، که یو سړی لمونځ کوي، که یو سړی سبق وایي، که یو سړی ښه کار کوي، ځان له کوي، بل له نه کوي. نه یې ته خپل پلار له کوي، نه یې ته خپل مور له کوي، نه یې ته زما دپاره کوي، نه یې ته د بل چا دپاره کوي. که مطلب دا دی که ستا کردار ښه شي، ته سبقونه ووایې، ته بل ته سبق ووایې، ستا نه یو ښه سړی جوړ شي، نو دا خو بهتره خبره ده او دا خو ډېره زیاته بهتره خبره. خو دا میسج دی مطلب دا دی چې ما وکتو ډېر زیات خفه شوم. د انسان نه تمه مه کوه. زه د شهسوار ته یم چې د انسان نه تمه مه کوه، تمه کې د الله نه کوه. ډېره مننه چې ډېره شکریه.